قرآن وایي یا کومه زنانه چې د الله رب العزت قرآن وایي دی نارینه او زنانه ته به الله تبارک و تعالی خپل قرب او نزدېکت نصیب کړي. نو د قاف نه مراد دی قربت الهی، او په اعمالو کې د ټولو نه وزندار عمل دا قرآن دی. او په قرآن سره انسان الله رب العزت ته ډېر بې حده نږدې کیږي. دویم خراب پای کې دی را درانه مطلب دی رحمت الهی. نو کم یو انسان چې قرآن وایي او قرآن زده کوي او د قرآن په معنا او په تفسیر باندې ځان پوه کوي، نو په دغه انسانانو باندې د الله تبارک و تعالی رحمتونه راوریږي، او د جسم او د زړه د قرآن په رحمتونو سره منور کیږي. او دریم نمبر ټکی په قرآن کې الف دی. نو د الف نه مطلب دی الفت الهی. کم یو انسان چې د الله رب العزت د کلام سره او د الله رب العزت د احکاماتو سره محبت ساتي او دا په خپل زندګۍ کې راولي، نو د دې انسان سره د الله تبارک و تعالی محبت شامل حال وي. او څلورم نمبر خراب پای کې دی نون. نو د نون نه مطلب دی نور الهی. کم مجلس کې چې د الله رب العزت کلام ویل کیږي، کم ځای کې چې د الله رب العزت کلام ویل کیږي، کم خلق چې د الله رب العزت د کلام ته ناس وي، په دې انسان باندې د الله رب العزت انوارات او نور راوریږي. نو د قرآن هر یو لفظ او د قرآن هر یو ټکی د دې چې انسان ځان له تشریح کوي، نو د دې تشریح کیږي، خو انسان عاجز دی. بهر حال د الله رب العزت د قرآن سره محبت ساتل د انسان د پاره انتهایی د کامیابی ذریعہ جوړیږي، او انتهایی د انسان د الله تبارک و تعالی د معرفت او د الله رب العزت ذات پیژني خدا په قرآن سره. کم قومونه چې د قرآن نه لرې پاتې شوي دي او د قرآن خیال یې نه دی ساتلی، په قرآن ایمان نه دی ساتلی، نو هغه قومونه الله رب العزت په دنیا کې هم دغه شانتي پریښي دي، او په آخرت کې به هم ډېر بد انجام وي. او کوم خلقو چې د الله رب العزت د کلام د ځان ته رانږدې کړی دی، د دې خیال ساتلی دی، نو دغه انسان ته الله رب العزت د دنیا په اعتبار سره هم ډېر مراتب ورکړي دي، او د آخرت په اعتبار سره هم د دې انسان یو مقام دی، یو مرتبه ده. او دا انسان ته هغې نه نصیب کیږي چې کله انسان ځان
مشقت او تکلیف تیر کی او د الله رب العزت کلام له هر او 24 غنټو کې ټیم ورکی نو بیا الله تبارک و تعالی دی انسان ته بهترین بدلی ورکی د دنیا او د آخرت په اعتبار سره نو دا د انسان د پاره بے حد ضروری دی چې دی د الله رب العزت د کلام سره خپل نسبت او خپل تعلق دا ور سره پیدا کی نو د الله رب العزت کلام دا عظیم الشان کلام دی او کم زړه کې او کم ذهن کې چې د الله رب العزت دا کلام ګرځي او کم ذهن کې او کم زړه کې د الله رب العزت کلام پروت وي دغه زړه دغه ذهن او دغه جسم دا انتهایی غوره جسم دی او غوره زړه دی چې دغه انسان په خپل زړه کې د الله رب العزت کلام لځای ورکړی دی او د الله رب العزت کلام لچیزای ورکو نو یو خبره په ذهن کې یاد وساتئ چې کوم زړه کې دننه د الله رب العزت کلام پروت دی او دا انسان د الله رب العزت د کلام مطابق خپل زندگی تیری نو کله چې د انسان ته مرګ راشي نو د دې انسان نه د دنیا چې د ده سره سوي کمال وي که جیداد وي که نور داسې څه کرنسي ورسره وي حتی تر دې چې د انسان د تن جامه د انسان نه لرې کړی شي حتی تر دې چې د انسان په لاس باندې ګړی وي هغه ترې نه لرې کړی شي حتی تر دې چې د انسان په ګوته باندې ګوتمه وي هغه ترې نه لرې کړی شي چې دا نارینه وي او کله چې زنانه وفات شي نو د زنانه نه کالي دا هر څه چې دی نو دا ترې نه لرې کړی شي او په یو کفن کې دا نارینه او زنانه دا بند کړی شي او د هغې نه وروستو د دې انسان سره د دنیا نه مال نه ځي مال د ده نه پاتې دی جیداد د ده نه پاتې دی دغه شانتې د دې انسان نه د انسان رشته داران هم په دنیا کې پاتې شي بس هغه ورسره د قبره پورې لاړ شي او دې دفن کړي او بیا د هغې نه وروستو چې کله دې دفن شي نو دا انسانان ترې نه واپس را روان شي او دې بلکل یوازې پاتې شي خو د دنیا نه د ځان سره هیڅ شی نه دی وړی ما سوا د خپلو اعمالو نه او د الله رب العزت د کلام نه چې په سینه کې او په زړه کې د الله رب العزت کلام پروت دی نو د هغې په وجه باندې الله رب العزت په دې انسان باندې بیا رحم کوي او دا قرآن چې په کم زړه کې پروت دی نو ګورئ دا قرآن د دې انسان د زړه نه څوک ایستلی نشي د الله احکامات یې په خپله زندګۍ کې راوستي دي نو دا د دې انسان نه څوک لرې کولی نشي ده چې کوم اعمال صالحه کړي دي نو دغه د انسان نه څوک لرې کولی نشي نو د آخرت په اعتبار سره انسان ته د انسان اعمال پیدا ورکوي او د الله رب العزت کلام ورله پیدا ورکوي دی وجه نه حدیث مبارک کې راځي القرآن شافع او مشفع قرآن دا یو داسې کتاب دی چې دا به د انسان په باره کې د قیامت په ورځ باندې سفارش کوي او دی انسان تبا الله رب العزت د دې کلام د وجه نه مغفرت نصیب کوي
نو د الله رب العزت د کلام سره خپل تعلق